تاسو ماهم د وظیفو کوي او ان شاء الله العزیز سار وختي چې کیږي د غینه مخکې به ستاسو حاجت ستاسو مشکل ارسب الله پاک پوره کړي. یاد ساتئ محترمو، دومره ایمرجنسي وظیفه ده د مشکلاتو د حل لپاره، د پریشانو د حل لپاره، دغه رنګه څومره چې مصایب دي د هغې د حل لپاره، څومره ستاسو حاجات دي، څومره ستاسو مسایل دي، د ټولو د حل لپاره دومره پاورفل او دومره بهترینه وظیفه. تاسو ماسوتن دا وظیفه وکئ ان شاء الله العزیز چې کله سار کیږي نو تا ته به څه اشاره میلاو شي، یا به خوب ویني، تا ته به خوب کې وویلی شي چې داسې وکړه، یا به ته هغه طرف ته څه فیلینګ دی هغه شان چل به ته وکړې، یا دغه رنګې محترمو دا ویلی کېږي چې دغه مصیبت نه به څنګه ته وځې، هغې طرف ته به تا ته څه اشارې میلاویږي، ستا حاجت به څنګه پوره کېږي، د هغې لپاره اسباب دا به محترمو الله پاک تیاروي. دومره پاورفل وظیفه ده، تاسو هم وکئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کئ چې هغوی ته هم دا موقع دا په لاس باندې ورشي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. تاسو په دې وخت کې ګورئ وظایف کې دنیا چینل او تاسو ټول ته په دې خپل چینل کې هرکلی یم. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده دا د حاجتونو د پوره کېدو ایمرجنسي وظیفه ده. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا د مشکلاتو د حل دپاره ډېره زیاته بهترین اعلی وظیفه ده. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو مشکلات دا حل کړي. یاد ساتئ محترمو، دومره پاورفل وظیفه ده، دومره اعلی وظیفه ده. تاسو دا وظیفه وکئ ماسخوتن، خو چې کله سار کېږي ستاسو حاجت دا پوره. دومره شارټ ټایم کې دومره ګران کارونه دا محترم په دې وظیفه باندې کېږي. یاد ساتئ محترمو، دا وظیفه یقین کامل غواړي. چې کله زمونږ یقین دا کاملو، کله زمونږ بروسه، کله زمونږ اعتماد په الله پاکو، په دې کې صرف د الله پاک یو دو نمونه دا تاسو ته ښایم، د دو نمونه وظیفه ده. بس دغه دو نمونه ماسوتن کې ووایه او سر ان شاء الله العزیز ستا حاجت دا پوره. چې څومره ستا یقین کاملو دومره محترم الله پاک به ستاسو کار، ستاسو روزګار، کاروبار دا به ډېر زیات بهتر کړي. دومره ناشنا وظیفه ده او ټایم په دې باندې ډېر زیات کم لګي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. نن زموږ وظیفه داسې ده چې کله څوک دا وظیفه کول غواړي هغوی له پکار چې د ماسخوتنې لمونځ جمع سره وکړي، دغه رنګې 15 وخته لمونځ جمع سره، ورسره د قرآن مجید تلاوت، ورسره دعاګانې. کله لمونځ وکړو د هغې نه بعد ښکلې مزیداره دعا وکړو، دعاګانې. دغه رنګې محترمو د هغې نه بعد چې کله زموږ چاردام وي ټیک ته کو، چاردام نه وي نو ښه په صحیح طریقې سره به چارندام وکړو. چې کله موږ فارغه شولو چارندام نه، بیا محترمو د هغې نه بعد 14 پیرې 13 پیرې 14 موږ درود ابراهیم وایو، ښه په قلار، ښه په اطمینان، ښه په توجه باندې درود ابراهیمي دا موږ ویلې. بیا به د هغې نه بعد موږ 314 پیرې 313 پیرې به موږ الله الصمد وایو، الله الصمد، الله الصمد. ورپسې محترمو 313 پیرې به لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله دا بوایو. بیا به د هغې نه بعد 14 پیرې به 14 پیرې محترمو درود ابراهیم وایو. بیا به د هغې نه بعد دعا وکړو. داسې به دعا وکړو داسې
چې یو قسم لا څنګه بیکار دی، یو سړی فقیر دی او دی څنګه سوال کوي، دی څنګه په عاجزۍ باندې، دی څنګه په زارۍ باندې د الله پاک نه سوال کوي. دغه رنګ یو بیکاري چې کله چا نه سوال کوي پیسې غواړي، دغه شانتې موږ د الله پاک نه سوال وکړو او خپل ځان و الله پاک ته یو قسم نه ورواړته، پروردګاره بل درد غوښتو نشته دی، بس یو ستا درد دی او د خپل درد نه موږ بېنوا کوه مو، د خپل درد نه موږ شاړه مو، بس دغه یو درد دی، د دې نه که موږ ته میلاو نه شي څه به کوو. دغه رنګې څومره چې عاجزي وي دومره عاجزۍ سره دعا کول پکار دي. الله پاک به زمونږ عاجزۍ ته ګوري، الله پاک به زمونږ د خشوع خضوع ته وګوري، طریقه کار ته به وګوري. دغه سوال نه پیدا کېږي چې ستاسو حاجت دې پوره نه شي. یاد ساتئ محترم، وظیفه به هغه وخته پوره کوو چې څو پورې موږ په الله پاک باندې خپل کار دا پوره کړی نه وي. د هر قسم حاجت لپاره دغه 2 وظیفې وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول حاجات، الله پاک به ستاسو ټول مشکلات دا به ختم کړي چې څومره پریشانۍ دي، او خاص کر ایمرجنسي مشکل، ایمرجنسي حاجت دا محترمو ډیر زیات د هغې لپاره پاورفل دی. کوشش کول پکار دی چې وظیفه په خپله مو کوئ، دغه رنګې نورو ملګرو سره شیر کوئ چې هغوی هم په دې وظیفه کې شامل شي، چې هغوی موږ سره په دې ثوابونو کې دا شریک شي. که چېرته د هغوی حاجات وي، مشکلات وي، الله پاک یې په ښکلې طریقې سره محترمو دا پوره کړي. نو په شیر کولو کې دغه رنګې په کتلو کې شومتیا مه کوئ، ځکه چې نور هلکه ګانې ګوري یا څوک ډرامې ګوري، څوک فلمونه ګوري، او هغه ټایم موږ راواغستو دلته کې موږ په هغې باندې بیان واورېدو یا موږ وظیفه واورېدله، په هغې عمل وکړو، نو دا څیز دا زموږ لپاره ډېر زیات قیمته کېږي. کوشش کول پکار دی چې خپل اطمینان سره، توجه سره وظیفه وکړئ، نورو خلکو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.